لیکن یہاں پر ایک بہن جو تیمرگرہ کا رہائشی ہیں اور تیمرگرہ سے آگے یہاں کا نام ہے کوٹو، یہ دو مشینیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک معذور شخص جو اس کے گھر والے ہیں اور وہ سفید پوش بہنیں جو کئی پروگرام میں ہم عورتوں کو شو کرتے اور کئی پروگرام میں جو بہنیں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سفید پوش ہیں، محلے دار یا ہمارے پڑوسیاں یا ہمارے اپنے ہمیں پھر تانے دیں گے، تو اس لیے ہم ان کی یہ دستکاری کی مشینیں ہم آپ لوگوں کو شو کرتے ہیں کہ ان بہنوں کے لیے یہاں آپ لوگ دیکھ رہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ جو کپڑوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہاں پر پڑوسی کسی کا بچے کا شلوار لے کے آتے ہیں، کسی کا قمیص لے کے آتے ہیں، تو یہ بہنیں ان کو سلائی کرتے 5 10 50 روپیہ وہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہمت والے عورتیں ہیں، بہت ہمت والے بہنیں ہیں۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ مشینیں تو ان کے پاس ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ان کے لیے کم از کم 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا کپڑا چاہیے تاکہ یہ بہنیں روزی روٹی کمائیں اور یہ جو بائی معذور ہے یہ کسی کو آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اختر خورازیو شو حسن گمو تیر کڑے نو بس دا سپلی دا پر اس کا نہیں دیجی سپلے پر اس کا نہیں دی مان دیا الیکسی سب بس خبر جڑا درل رور می داس سجرت د سر علل د جڑا درل لک بس خبر باندې جڑا پدیرا لسه بچی یعنی دا وس پر زما چاته دې سلاس نه نیولې چرته زما سره هیلپ وکا رنګ چې زه ما ښه الحمدلله هیلپ می د خلکو سره کړی دی لاس مې اړی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ۔ آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا۔ ناظرین پہلے بھی آپ لوگوں کو میں نے شارٹ دکھائیں، ہمارا جو یہاں پر ہمارا بھائی بیٹے ہیں رو رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا کیوں رو رہے ہو، اس نے جواب یہ دیا کہ اب تک میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، کسی سے بھیک نہیں مانگے، یہ 6 بیٹیوں کا باپ ہیں۔ اور آپ لوگوں نے شارٹ میں بھی دیکھا کہ یہ معذور ہے، تیمرگرہ کوٹو کے رہائشی ہیں۔ میرے جتنے بھی پشتون بھائی ہیں، پنجابی بھائی ہیں، جو مسلمان ہیں اور انسانیت کے ناطے میں ان کے لیے آیا ہوں اور یہ آواز اٹھانے کے لیے اتنی دور سے میں یہاں پر آیا ہوں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ ایک معذور شخص ہے، 6 بیٹیوں کا باپ ہے، اور یہ جو آپ لوگ ہمارے پیچھے یہ جو گھر دیکھ رہے ہیں یہ کرائے کا ہے، اس کا بھی یہ کرایہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہم اس کے لیے کچھ آواز نہیں اٹھاتے، یہ معذور ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، صرف اس چیز کے لیے آئے ہیں کہ اس کے گھر والے بہت زیادہ ہمت والے ہیں، وہ دستکاری کرتے ہیں، وہ سلائی کرتے ہیں، کپڑے سلائی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کپڑا چاہیے اور کپڑوں کے لیے پیسہ چاہیے اور پیسے کے لیے وسائل چاہیے اور وسائل کے لیے آپ جیسے لوگ، آپ جیسے بھائی چاہیے۔ اسی اثر ہم یہاں پر آئے، ان بھائی کے لیے آواز اٹھانے آئے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ ضرور کرتا کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ میل فیمیل اور چائلڈ بچوں کا کپڑا خریدے اور وہ بہنیں وہ سلائی کرے، وہ سفید پوش بہنیں ہیں، ان کو ہم نے اندر کمرے میں بیٹھائے ہیں۔ بس سر ہم اسی اثر پہ آئے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ ضرور کریں۔ تیمرگرہ د کوټو رهایشي دي او معذوره دي، تاسو په خپل باندې وکتل او یو 2 خويندې دي چې د دې کور والا دي، یو کور والا ده، بلې بچنګې ده چې هغوی دستکاری کوي او هغوی سلائی کوي او مشینان تاسو ته ما ښوولو، خو ځینې ځای کې وي چې موږ زنانه شو کو، ځینې ځای کې وي چې زنانه هم نشو کو، سفید پوشه خلک وي، نو دا هغه سفید پوشه خلک دي. نو زه تاسو ته منت او زاري کوم چې تاسو د دې سره څه نه څه ډونیشن ضرور وکړئ. اکثر تاسو په موږ ته اوچتوئ که نه چې یاره دې زیاتر پروګرامونه د زنانو سره کوي، نو
زیاتره موږ د نارینو سره هم کړي دي خو زه وایم چې د دې رور دپاره د اواز اوچتوم د تیمرګرې الحمدلله تیمرګرې زما سره ډېر غیرتمند وروڼه دي نو زه د تیمرګرې خلکو ته دا زورونه ورکوم چې د دې رور نمبر به زه تاسو ته په سکرین در کوم تاسو د سره څه نه څه کومک خامخا وکړئ روجان السلام علیکم السلام نامه دې سره نوم مې شکیل انور دی شکیل انور دا راته ووایه د دې کور کرایه څومره ورکوې د دې 6,000 روپۍ کرایه زما علي 6,000 روپۍ کرایه دي او جا هغه ته دا پته نه چې ته معذور یې څه مطلب معقول له معقول نشته دی نه جنا بالکل دا نور هر څه پرېږده دا راته ووایه دا 6,000 روپۍ کرایه د کوم ځای نه را پیدا کوې نو بس دا خلک کلیواله دي خیره زکات او کوپریټ راسا کوي دا کوټو دا خلک زموږ هغه خویندې ستاسو کور والا ستاسو بچنګی چې کوم سلایي کوي دا راته وایي چې هغوی د ورځې څونه ګټي او که ګټي نو مطلب دی چې د دې محلې خلک ولا سلای دپاره کپړې راوړي که نه د دوکان نه پخپله راوړي هغه خرڅوي یاره جي نه دا محلې والا او دا کلیواله خلک کپړې راوړي ښه راوړي ورله او یا او هسې داسې نشي کېدی که زموږ یو ورور راپاسي هغوی چې یاره تا له په نمبر باندې 1,00,000 روپۍ راولېږي چې یاره د خویندو له 1,00,000 روپو کپړه واخله او سلایي دې کې هغه د ځان له خرڅوي نو په هغې خو به روزي روټي چلېږي که نه صحیح ده که نه داسې انشاءالله ښه دا راته ووایه چې ته چې معذور یې دا د څومره ټایم نه لکه وخت یې څومره ما 15 کاله وشو جي 15 کاله وشو دا یې نه مخکې د کار کسب مخکې دوبۍ ته تلم دوبۍ ته تلې ماشاءالله معذور په څه وجه شول دی معذور پالج والم جي ښه پالج والې ستاسو وروڼه بیګان نشته دی وروڼه بیګان شته خو هر سړی په خپلو خولو کې ډوب دی او نن سبا ویني نفسي دی جي ښه ستا د دې محلې ماشاءالله زه رالم ما وکتل ښه ښکلي ښکلي پاخه کورونه دي کچا کور پکې بالکل نشته نو ما ته اندازه دا ولګېدله چې د دې ځای خلک ټول په بهر ملک کې دي نو د دغه د بهر ملک چې کوم وروڼه دي ستا سره آیا رابطه کوي یا ته دغې خلکو ته په ګوته یې چې تا له څه رالیږي یا ستا سره څه مدد کوي یاره جي 15 کال زما روان شو لازم هر سړي ته به یعنې ښه ورته دغه وي چې زه معذور یم او بېوسه یم او جي چې د یو ورور د دوبۍ سعودي نه تا ته کال نه دی کړی چې دا ولې ماما جانه یو 10,000 روپۍ زکات درغی یو 20,000 روپۍ زکات درغی 15,000 روپۍ زکات درغی دا واخله بالکل نه چا ښه دا راته چې په دې پړوس کې څه خیرات زکات څه وظیفه څه چای روټۍ سره وړي درله یاره جي روژه کې راله کسان نه لېږي اختر مو څنګه تېر کړی دی اختر خو ورځ یو شو خو څنګه مو تېر کړی نو بس دا سپلۍ د پروسکنۍ دي جي ښه سپلۍ پروسکنۍ دي ما نه دي اخیستې سپ په څه خبره جړا درله رور مې داسې څه زړه ته دې څه رالل چې جړا درله لکه په څه خبره باندې جړه په دې راله صاحبه چې یعنې د اوس پورې زما چاته داسې سلاس نه دی نیولی چېرته زما سره هیلپ وکړه رنګې چې زه روغ ما ښه الحمدلله هیلپ مې د خلکو څه کړی دی لاس مې اړینې دي خو لکه زما ضمیر او وړه ته مې یعنې چاته زه خورا نه شم واځولی چې یاره ته کوپریټ وکړه بس په دې خفه کېږم چې خلکه زه ښه رو رمټ سړی وم خو بس د الله د طرف نه د هر څه او الله د طرف نه حکم دی نو بس په دې صبر دی او صبر کتونکو خبرې ډېرې سره یو اکثر بعضې وروڼه وی یاره وي پلانکي ته عملیږئ وی چې څوک ډونیشن کوي نو خپل ګاونډي ته کوي چې کوم ځای مې پروګرام کړی پوښتنه مې کړې ده دا ما څه پوهه کړي نه دي تپوس مې د پخپله وکړو ماشاءالله دلته کې ښه نامور خلک اوسېږي ښه ګټور خلک اوسېږي ښه درانه پښتانه اوسېږي ولې دې خلکو ته دې په ګوته نه دي څه د 5-6 سال نه دا معذوره دي دې ته د دې پته نشته چې یاره زموږ یو ورور د دغه شان معذوره دي زم چې دا ټول ګاونډ وغواړي او 1,000 روپۍ میاشت هم دې له ورکړي
دلته کې ډېر کورونه داسې شته چې ښه سرمایهدار خلک دی د دوی په ښه روزي روټي چلیږي. او بیا هم الحمدلله زموږ هغه خویندو دی الله پاک همت ورکي چې همت پکې شته څه روزي روټي خو ځان له ګټي. نن د دې رور د ویډیو ته کېناستل او د ده د زړه ولې جاړي. ما د ده نه دغه پوښتنه وکړله چې آیا په دې اختر دې څنګه تېر که رور چې کله خپلو سپلو ته وکتل نه په جړا شو. ولې په جړا شو؟ هغه تاسو ته ښه پته لګي. نو زموږ صرف دغه یو آواز دی چې د دې رور سره څه نه څه کومک خامخا وکړې. د موبایل نمبر دی به تاسو ته په خپل رور جان د موبایل نمبر دی لږ ووایه. موبایل نمبر 0317 1541 972. د ردی د موبایل نمبر دی په شیشه هم تاسو ته په اسانۍ باندې راځي. په اسانۍ باندې دته نمبر میلو کې دې ځای ته راشئ. او که داسې وشله چې دله مو یو 3 مرلې ځای واغسته او کور مو ورله جوړ کړو ډېره غټه خبره به ډېره بهترین خبره به وي. او که د دې په ځای مو تاسو دوی ته کپړه یا د دکانداري د دغې خویندو دپاره سټارټ کړله دا به د هغې نه هم زیاته بهتره خبرې. د تیمرګرې چې څومره پښتانه رونه دي سرمایه دار خلک دی هغه دلته دي یا په بل ملک دي هغې ته زما خواست دی چې د دې رور سره اوږه په اوږه ودرېږي او خامخا ودرېږي. کنې هسې نه که په دې ویډیو دته سره انل سبا زه دغه خویندې مجبوره نشي ما پرېږده چې ته یو بل چینل والا راونه غواړي او دا خویندې سرتوره نشي کني د تیمرګر خلکو دپاره به دا یو ډېره د بېعزتۍ خبره وي. انشاءالله د تیمرګرې خلک به په دې خبره باندې ډېر پوهېږي. باقي ستاسو ستاسو همدرد آینه د کلتور نه ستاسو نه ایجاد غواړي. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.